قسم دے کہ چر تابع شو پیغمبر د خواہشات و نفسانیه او د یهودو نسواراو اگی چی سغواړي او غور سره اوکې بعد الذي جاءك من العلم پس تاګه نه چې تا ته راغلی د پوهې او د علم نه نو بیا به څه کې فما لك من الله من ولي ولا نصير نه به ستا لپاره د جانب د الله نه څوک محافظ ولی چاته وایي محافظ يحفظك ويحفظ دينك ولا نصير نبتا د پاره بیا څوک مددگار پیدا شي وروا ان احمد استدل على كفر من قال بخلق القرآن لا يبلا مسألة لا الله رب العزت او د الله صفاتونه قدیم دي څنګه مسألة ده لکه الله او د الله صفاتونه قدیم او قرآن کریم د الله تعالی صفت نو قرآن کریم د امام احمد بن حنبل مسلک داره چې دا مخلوق نه دی دا مخلوق نه دی او دا په یو زمانه کې داسې مسله چیړ شوې وه د خلق القرآن مسله چې دا احمد بن حنبل رحمه الله مامون الرشید اپا دې قهر چاہتا کړی چې چا وویل چې قرآن مخلوق نه دی نو هغې په درو وه جیلونو ته بیا چې امام احمد بن حنبل رحمه الله یې په درو وایي او د درو په منځ کې د هغې هغه تهبن کولاو شو تهبن خو پېژنې یعنی دا پرتوګو یا د لنګ هغه غوټه خلاص نو امام رحمه الله برا د اسمان طرف ته وکړ بس الله هغه ټینګه کړه او امام بخاري په دې کې مبتلا شوی تپوس ته وکړو چا چې بدعتیانو پیدا نه کړی چې دا په خلکو دیم چې کوم دی دغه دا په دې باندې قایل دی نو امام ابو حنیفه رحمت دغه دا امام بخاري ویلي چې لفظي بالقرآن مخلوق پیږي په دې باندې لفظي بالقرآن مخلوق زمانہ تلفظ د قرآن باندې دا مخلوق دی ټیک نه کړه دا توریه کړی و چې لفظي بالقرآن مخلوق زمانہ تلفظ په قرآن دا مخلوق دی دې کې شک نشته په دې ځان خلاص کړی د دې وجې نه په ډېرو ځایونو کې چې راګیر شئ نو توریه به کوئ دروغ به نه وایئ توریه یو ځلې د امام احمد بن حنبل رحمه الله په درس کې یو سړی ناست و نوم یې عبدالرحمن او د بادشاه مطلوب او هغه شتریان چې راغله پولیس نو دا ډېر بدسترګي نو د طالبان نه تپوس ونه کړ د شیخ نه تپوس چې شیخ صاحب دلته عبدالرحمن شته او هغه ناست نو احمد بن حنبل رحمه الله دې تلي کې دا ګوته رسې کړه ویل دلته خو عبدالرحمن نشته دلته اوسه دا چل زده کوي چل توریه به څنګه وایي دلته عبدالرحمن نشته دا ګوته رسې تا وایي تلي کې چې دلته عبدالرحمن نشته یقینا دلته نشته په درس کې ناست دی او هغه نیولی او شهید کوي دې ته توریه وایي نو صفا د یو انسان د بچاو دپاره چې برناکې څوک ونی دروغ هم ویلی شي خو ډېره بهتره دا ده چې کنایه وکړي او توریه وکړي توریه دې ته وایي چې ته په ظاهر کې سړي ته یو شی ښکاره کوي او بل مطلب ستا بل دی دې طرف نو دا معنا ده الذين آتيناهم الكتاب آکسان چې ورکړی هغوی ته مونږ کتاب دا قرآن دا ښکاره کوي چې دا یهود ډېر ګنده قوم و په هغه زمانه کې چې کله نزول د قرآن کېده د جناب رسول الله په زمانه کې ډېر ګنده قوم و
خو په ډیرو ګنده قومونو کې ډیر ښه خلک وي. د عبدالله ابن سلام رضی الله عنه داغه اضراب و امثال چې يهودي علما مسلمانان شوي او سب مسلمانان شوي هغې ته اشاره کوي. هغه کسان چې ورکړی موږ هغې ته کتاب یتلونه حق تلاوته لولي دي کتاب لرا څنګه چې حق د تلاوت د دې دی. حق د تلاوت دا دی چې دا حروف به ټیک وي، ډک ډک به وي، په آرام آرام به وي، د تجوید سره به وي او د سوچ او د فکر سره به وي چې ستارې په دې معناګانو باندې او مضامینو باندې سوچي. دا اصل کې حق تلاوتي دی. اولئک یؤمنون به، دا کسان ایمان راوړي پر قرآن. ومن یکفر به، چا چې انکار وکړو په دې قرآن باندې، فاولئک هم الخاسرون، دا کسان دوی چې کوم دی دوی تاوانیان دي، کامل تاوانیان دا خلک دی. بیا نو لا دین حق الا الاسلام فلا ينبغي ان يلتفت الى غيره بالمره. چې کله په دنیا کې یو دین حق دی چې اسلام دی، نو په کار نه ده چې سړی بل طرف ته توجه خپله وکړي. قدرې چې ورګه دا یهودیت ګورم، ورګه نصرانیت ګورم، مې ګوره دا ګمراهي ده، اجت نشته. او طریقه د هدایت پی تلاوت کتاب الله حق تلاوتی دا ده بأن یجوده قراءة ویدبره، تجوید سره وي او په تدبر سره وي. نو قاریانو بیا سبعو قاریانو ته دا حکم دی چې تاسو به 7 قرات به هم پکې کوئ، خو یدبره، سوچ به پکې کوئ. او ویؤمن بحکمه، ایمان بر دې قرآن په حکم باندې راوړي. ومتشابه، او په محکم باندې به دې ایمانی، په متشابه به دې ایمانی. ويحل حلاله ويحرم حرامه، او د قرآن حلال به حلال گنی استعمالی به، او د قرآن حرام به حرام گنی ځان به ساتي. ويقيم حدوده، او د قرآن حدود به قائمي. کما یقیم حروفه، څنګه چې د قرآن حروف نیغه داسې به د قرآن حدود هم قائمي. د قرآن حدود به مونږ کله قائمو چې ما او تا سیاست ته کفر وایو، ما او تا سیاست ته ګناه وایو، نو په دې ملک خو په نورو طریقو باندې خلکو ازمایش وکړه، راغی شریعت، راغی اقامت دین. که څونه اعلی نفوس او څومره سرمایه اسلام هم ضایع کړه، تاسو خبر شوئ څومره سرمایه اسلام موږ ضایع کړه. د هغې وجه دا ده چې طریقه صحیح نه وه، طریقه صحیح نه وه، مشران صحیح نه. نو په دې وجه باندې نقصان وشو، ضیاعت په نفوسو راغی او هدف او مقصد ته ونه رسېد. دا لار نه وه په دې طریقه باندې. نبی علیه الصلاة والسلام د حدیبیې په ورځ چې لوظنامه وشوه چې کال له به راځي او کال له پیغمبر راغی صلی الله علیه وسلم. بیت الله شریف د بوتانو نه ډک دی او خپل عمره وکړه. مقام ابراهیم کې 2 رکعته لمونځ وکړو، لاړه دغه ته وروخوتو، صفا مروه ته وګرځشه، لاړ راغی، عمره وکړه، 3 ورځې تېرې کړې. نه دا ویل چې لکه دا بوت لرکه دا دلته لات سره پاره پروت دی، دا منات سره پاره پروت دی، قوت لاس کې نشته. نو پردی طاقت نه بل دی، حکومت نه بل دی، د قریش حکومت. اتم کال د هجرت باندې چې راغی، په اتم کال د هجرت باندې راغی او په زور راغی او مکه فتح کړو، 10,000 فوج ورسره دی. نو لومبی حکم وکړو، ویل بیت الله د مردارۍ نه پاک کړئ، دا بوتان ترې راوغورځوئ، بیا به درځو. نو مجاهدین ولګېدل او شی یې په اوږه کړه او بار یې وغورځول.
और बैतुल्लाह पाक का नुरागे नो तवाफ हो वली पर उसका बुतान न कोर्जवल हुकूमत पलास के ताकत पलास के वली पर दुएम काल बानी बुतान मख के कोर्जवल दे टको बानी लग सोच कोई द खुदे बंदीगान का जमा उस्ता ताकत रागा दा इस्लामाबाद जमंग पे मुठी के खुदे रा वस्तो तो तबे गोरे च कुरान संग ना पिस के खलक तो गोरे शरीयत संग ना पिस कीगी तो गोरे ज कुंडे यतीमानु तपो संग कीगी गोया द राशा गोरे च बिया मीना मोहब्बत संग साजीगी और द जुल्म लासुना संग नी वले कीगी मजलूम त संग खलासी वो तो खुराशा कन च राजा अवल इकामती दीन को दीन कायम को दे मुल्क दे दीन राज रावलू बेबा उगोरी या बनी इस्राइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शयआ व ला युक़बलु मिनहा अदलुन व ला तनफ़उहा शफ़ाअतुन व ला हुम युनसरून दादरेम जल खिताब दे खिताब खास यहूद सा दो जल और समख के उशो दादरेम जल या बनी इस्राइल ए बच्चों दे याकूब अलैहिस्सलाम उस्कुरू निअमतिया याद कई जमा नियामत अल्लती हगा नियामत अनअमतु अलैकुम की पता सुनी कले रे व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन और मां गोरे करे तासो पर मखलूकात और जमाने तासो बानी मखके में परी पी कड़ी गई दा अला आलिमी जमानहिम ज वली तर्जमा को उम्मत मुस्लिमा बानी दी बेहतरी दे यौ सेकंड पारम नजर आ गई और न बराश वत्तकू यौमन ओ यरे गई रात लो दा गौरजना और दागे दा यरी माना मेर तकड़े हो कि तैयारे वलाउ कई और तैयारे और दुरुस्त ईमान और अकीदत तौहीद पुख्ता और अमल पर तर्ज और तरीका द मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई द तक़वा मना दा गोरे द मार न यार दारे चिती तख्तीबा द लड़म न यार और द स्पिना और द लेवो न यार दारे चिती तख्तीबा और द अल्लाह न यार दारे चिपो फिरू इल्लल्लाह खुदे तरफ और मंडा का अल्लाह तरफ और मंडा नुवत्तकू यौमन उयरे गई रातलो द आग और रजिन इंतराते अरे वलो कई ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शयआ बदला बनिशी वर कोले यौतन द बल नफ्स न द हिस यवा वला युक़बलु मिनहा अदल दबशी कबले दे दे नफ्स ना अदल सपिदिया जमाल और दौलत वर के उजान खलास वला तनफ़उहा शफ़ाअ फायदा बवर न की नफ्स ता सपारश और वला हुम युनसरून न बल दुई इमदादुशी जो डला पार्टी रा पासी और अल्लाह ने इखलास की नो इसराइल लक़ब दे याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा लक़ब दे याकूब अगर इसहाक अलैहिस्सलाम जीव इसहाक दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जीव बनु इसराइल दा का यहूद दी आलमीन अल बशर अल्लज़ी कानू फी ज़मानिहिम मुतलका चलुदी पे जमाने के सूक मुदीला पे खुदा गौरा वाले वर करे हो और ला तजजी ला तकजी व ला तुगनी दे और अदल फिदियत वाई और शफाअत यानी वसाततुल गैब दाइमाना नुमाना दाशवा चे दीजे पूरी तास तमा खबर करे वा चे व इज़िब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फताब अलैहि माता सवेलू चे सुलसुल सूरे बकरा दादी यहूदो को बयान किया नुबाज उलमा ची पदी जबान यहूदो बहसर ता उरसे लेकिन बाज उलमा चना दीपस यौलस आयातुन बनूरम लुल नबिया बनी यहूदो काता खत्मी औदार इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा वाक़या पदी वजह टच कर दे पसे ची दुई बवेले मंग प मिल्लत इब्राहिमी दा कमे ओते बोतो बानी ची रवानू दावा बे कवल ची दा मिल्लत इब्राहिमी दी द मुशरिकानु द मक्की बवेल मंग प मिल्लत इब्राहिमी यहूद वेल मंग मिल्लत इब्राहिमी फिरंगियान वेल मंग प मिल्लत इब्राहिमी नुदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिल्लत जिक्र कई
چې د خپل ملتونو ته وګورئ او د ابراهیم علیه السلام ملت ته وګورئ هغه ملت توحید دی هغه حنیف دی یکسو یک جهت انسان دی ټولو ملتونو مشرکانه او د ضلالت ملتونو له لته ورکړی ده او ملت اسلامي ته راغلی دی ته څنګه پاګې ملت باندې نو دا یې ربط شله وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ آغا وقت یاد کا چی آزمائش کو پا ابراہیم باندے پروردگار ددو ددرب پہ آزمائش کو امتحانی پہ ہو او دا ربہو کے دیر الوی خبر تا اشارہ دا ابراہیم سون الوی شان دے چه پروردگار عالم دا اگر رب پاغبانی پخپل ازمائش امتحان پیراولی او امتحانی پیراوست بے کلمات پا یوسو خبرو باندی برلکی وی دا ابراہیم چه دے دا سوریانی یا عبری جبرا ابراہیم معنی دے اب رحیم میربان پلار ترجمہ دا ولرحمته جعله الله كافلا لأطفال المؤمنين في الجنة إلى يوم القيامة دغه وجرا چې الله رب العزت د خپل د مهرباني د وجنه چې د انتهایی رحم دی الله تعالی د مسلمانانو مؤمنانو د بچو د پاره په جنت کې تر د قیامت د ورځې پورې د کفیل مقرر کړي ماشومان د سره دي د په کفالت کې دا ځکه معنا شو او ذکر د ربوبیت ربه چی ویو وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ دای ولی ویو ها هنا تشریف لإبراهیم وإیذان بأن ابتلاءه كان تربیة له وإعدادا له لأمر خطیر دا اللہ ابراہیم د یو لوی کار د پاره تیاری چې دته د قوم او د دنیا امامت ورکوي مشري ولا ورکوي او کلمات کم دي کلمات یو مری کلمتون دا وهي اللفظ المفرد تاسو کلمې تعریف الته په کافیه کې څنګه کو لفظ وضع لمعنى مفردين نه ترکیبونه دلته نه کوم چې مفردان دي که مفردین دي که مفردون دي خو کلمه ستوي لفظ چې واضح شوی د معنا واحد وتطلق على الكلام ايضا تاسو ما ویلو چې ابن مالک نحوی په الفیه کې وای کلمه ويراد به اعم کله کلمه ذکر شي او مراد عام کلام تی مراد لکه کلمه توحید کلمه طیبه کلمه تمجید کلمه رد کفر چې تاسو کلمه شپږ کلمې وای دا کلامونه دي وأيضا والمراد بها هنا كلمات تحمل الأوامر التكليفية دلته کلمونه کلمې دي چې بار کړي دي هغه حکمونه تکلیفي ومن ابرزها ما يلي او ډیر پډاګه پکې هغه اوامرو کې دادي یو ذکر کوم کسر الاسلام الله ورته بوتان مماته لار بریم خپکیږي او باچا بم خپکیږي او ټول قوم خماته دي مات کړه والهجره بیا ورته الله ویل چې ابراهیم پلار دې پرېدا او مور دې پرېدا او دا قوم او قبیله پرېدا حالانکه دا آسان کار نو کته څنګه نو ازر چې وو د بادشاہ په دربار کې دونه مخاوريزو چې بادشاہ به کله کې ناسته په تخت کې ناصار نمرود نو تاج براواګسته د ابراهیم علیه السلام پلار په سر به وټکړ او د ابراهیم علیه السلام د پلار د بوتانو فیکټری بیا به خرڅول او 4.5 جنکۍ د نظرانی د بوتانو د په کور کې وي دا څه معمولي خبره وه دا کور داسې پرېښودل معمولي کور نه و دا د ډېر لوی عیش او آرام او د ډېر لوی خانداني کور و د باچایۍ کور و دا پرېښودل څه آسان کار نو کسر
اسنام والهجرة وذبح اسماعیل. کله 14 کالو ته ورسېده او یکتایي بچی دی، د 6 کالو په عمر کې ول الله ورکړی او الله ورته الله شاء کا او راغی خپل وسې وکړو. وبناء البيت العتیق، د بیت الله شریف د مکې معظمې په شان په ګرم ښار کې تنها د خپل بچی اسماعیل سے لګیا دی آبادی کوي. اول خطوان سنت دا پکې یو بل عمل دی سنت. دا ابراهیم علیہ السلام 80 کال په عمر کې ځان په خپل سنت کړی دی. او والصلاة د مونځ حکم ورته کړی، والزکات د زکات حکم یې کړی، وخصال الفطره او دارنګي چې کوم دی هغه خصال د فطرت او وسط. خصال د فطرت معنی دا ده چې نکونه اګستل، د ناپې نه لاندې چې کوم دی ویښته اګستل، د ترخونو ویښته اګستل، سنت اګستل او نورم ډېر داسې. او صدق او صبر. وبالجملة فقد نهض إبراهيم بكل ما عهد إليه ربه بالقيام به من الشرائع. خلاصه دا ده چې ابراهیم علیه السلام ته څومره کارونه والی شو، ټول کارونه په اعلی ترین طریقه باندې سرته ورسول. نو فلذا اکرمه الله بالامامه، دې وجې نه الله تعالی د قوم مشري ورکړه، وشرفه بها او د امامت په وجه باندې ورته نور عزت هم زیات کو. نو فاتمهن ابراهیم علیه السلام دغه کارونا ټول په احسنه طریقه سرته ورسول. نو الله ورته وی قال انی جاعلک للناس اماما، الله ورته ابراهیم تعالی مشری در کوم، د قوم قیادت تل در کوم. قال ومن ذریه، الله دا خو ډېر ښه شی دی، مال مشری راکې نو زما بچولم مشری ورکا، بچولم قیادت ورکا، مشری ولا ورکا. قال لا ينال عهد الظالمين. الله ورته ویل چې ابراهیم ستا په بچو کې به ظالمانو ته زما وعده په خلافت باندې نه وي. دلته علماء تحقیق کړی چې د امامت نه کوم امامت مراد دی، دینی امامت مراد دی او کنا د خلیفتوب امامت چې تنفیذ د احکامو به کوي. نو بعض علماء وایي چې امامت نه امامت دینی مراد دی، ځکه چې امامت دنیوي چې دی نو موږ د دنیا د مخ ته وکتل نو الدنیا ساده بها الارذلون، د دنیا قیادت نن د چا دی؟ د رذیلو خلکو په لاس کې دی. چېرته لوی رذیل دی هغه د ملک مشر. الدنیا ساده بها الارذلون بعض علما دا وایي، لیکن بعض علما وایي چې نه، امامت دواړه امامتونه دي. امامت د دنیا د امامت د آخرت نه بدل نه دی. بیا خو چنگیزی به راځي بھائی، دا امامت دواړه قسمه امامت هم د دنیا دی هم د دین دی، دواړه قسمه. او ته چې وایې چې دا هغه نااهل چې په دنیا باندې اوسن مسلط دي نو دې ته دا په حقدارۍ باندې نه دي، د دوی حق د امامت نشته، دا متغلبین دي، په زور یې نیولې دی. څنګه؟ په زور باندې نیولې، په زور. نور د دوی طاقت نشته چې دوی حق نشته چې دا الله په قانون کې دوی مشران شي. او دا ځان لوږ د مسله وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وبئس المصير. اللہ فرمائی آغا وخیات کئی وَإِذْ
उसकुर वक्ता जअलना अलबैत मसाबतन लिन्नास, याद कई आगा वक्त च उगरजो मंग बैतुल्लाह शरीफ यानी काबा मसाबतन लिन्नास ज़ेद रुजूद खल्को च बार बार बरे त खलक राजी, बार बार बरे त खलक राजी। बदे बानी सोक मड़ी की ना बैतुल्लाह शरीफ के दा नाशना तरीका दा च सोमरा वलजीन वे च ब्या करे, च सोमरा वलजीन वे च ब्या करे और च पे हरम के दन नास नु सेवा द काबे न बल तरफ पन नजर के दा गोया के द मोमिनानु माशूक़ई बस हक से उर्दू च कला तवपुर खलक बराबर ही टूल काबे तरफ त ज़ेप ज़ेदास्ती और कादा हरम दे सास कड़े दे कि तप कम छत के नास्ते कमा बरंडा के नास्ते ताता बैतुल्लाह शरीफ का नुदीना सुख मड़ी गिनो हाजा मफादुन मिन कौलिही व इज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका इमामा। मसाबा सतावई साबा मस्दर दे दा साबा यसूबो मसाबन जीदत फी हित्तालिल मुबालगा कमा जीदत फी कलिमत अल्लामता व नस्साबता व यशहदु लिहाजा कौल शाइर जअलल बैत मसाबन लहुम लैस मिन्हु दहरा यक़ज़ून अलवतर। गर्जौले दे बैतुल्लाह ज़ैद रुजूद खल्क़ बार बारो लैस मिन्हु लैस यक़ज़ून अलवतर मिन्हु दहरा, नशी पूरा कवले खपला हाजतुना ददी बैतुल्लाह ना टूल उमर ज़ेन ब्यातले ज़काई वजह जअलना अलबैत मसाबतन लिन्नास व अमना और गर्जौले दे मंगा बैतुल्लाह शरीफ लज़ेद अमना वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, उनी सही न मकाम इब्राहीम न ज़ेद मांजो न मकाम इब्राहीम न अगा गठा मुराद दा चिकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम देवाल कई, इस्माइल अलैहिस्सलाम कानी और खटी वर कई, गटे खटी वर कई और देवाल कई, देवाल लोट से न रसी वरता न इब्राहीम अलैहिस्सलाम परमाइल माले और काने रावड़े पे उतरेगा नु काने रावड़ चिपागे बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और से नु दखपो मुबारको नखे नु आगा दक्का मकामी इब्राहीम दा यदि बैतुल्लाह शरीफ दे देवाल पूरी दा जोख बे अवजल सैलाब रागले द हजरत उमर पर खिलाफत दा तास खुदा बैतुल्लाह शरीफ जे ने देरी ले पर मक्का के दादा सीधा गुरु दसी दे दसी और दे की बैतुल्लाह दे गुरु दसी और ये गुरु टूली बदे तरह टूली और बे दिन से दे सफा मरवा पर इमेज बानी पर खवा खोड़ो न पदे बानी लांदी होती उस खोल नश्ता मुद्दा दा चवनो दा पदका खोलगई पर गाड़ा बांधी दा बैतुल्लाह शरीफ नमाज से खबर कौन नु मकाम इब्राहीम दा गठ चवा नु जावेम दकजे के परतावा और दा दगी गठ ता मकाम इब्राहीम दगा के दो रकात मुज़बत के दादा खलीफा उमर पर जमाने के सैलाब रा गए मालदार तो सैलाब राजी सैलाब रा गए नगीस्त वोड़े नुबे और पसखा कर ला ने पखोड़ के चल नुबे रावड़ नु पुड़ी के तड़ले ओवर जोड़न खड़े हजरत उमर के कना हज तरा गए वे का तो बैतुल्लाह शरीफ पर दीवाल पूरे आगा काने खते दामल के से चल खड़े रे एरे जी दामंग ने सैलाब उड़े मुंगल बेरा नवी राकुजी कही राकुजी को हजरत उमर पखपल सवाब दी सोच को चिरा पकम जे की केदा वो पता का जे की खेदा उसी पकम जे
ایږي پرې باندې په دقه ځای کې کېږي او دیو جن چې حضرت عمر بوله کله راغی له ښځې پېژنم چې د خوړ کار دی نه چاته خیر رسولی شي او نه شر خو پیغمبر خدا ښکل کړی ذکر یې ښکل و حضرت عمر خو ناشنا سړی دی چې کوم ځای نه به شرک بوی سازېده که نه بیا په اسات ختم هغه ونه چې نبي علیه السلام د هغې لاندې بیعت رضوان کړی په حدیبیه کې یو ځلې ګوري خلک د ونې لاندې منځونه کوي دا لکه چې دا وایي چې دا هغه کیکر ونه ده چې پیغمبر خوا دې لاندې ناسته کړې وه او بیعت یې کړی د شپې هلکانو لګېدل د سټي وباسئ ورکې کړي سر خلک راغی ډاګ ځای پروت و ونه نه وه چې د کوم ځای نه به مې احتمال د شرک پیدا کېده حضرت عمر به ختم و نو معنا دا ده چې حضرت عمر وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ کله کعبې ته دننه شو او طواف مو وکړو نو ما وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مقام ابراهیم کې 2 رکعاته مونځ نه کوو نو زما د خولې نه دا خبره ووتې څه وه چې رسول الله له وحی راغله چې واتخذو من مقام ابراهیم مصلی دې وجې نه حضرت عمر وویل چې ګڼو ځایونو کې د الله کتاب ما سره موافقه کړې ده او زما رب ما یو خبره تجویز پیغمبر ته پیش کړې الله عکس وحی رالیږي دا به شمار ځایونو کې وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل دا عهدا او د عهد په صله کې چې اله راشي نو په معنا د وصیت او د حکم بیا څه معنی وصیت او حکم وعهدنا کلک وصیت کړی ومنګه ابراهیم علیه السلام او دا زوی اسماعیل علیه السلام ته د څه ان طهرا بیتیا چې دواړه پاک ساتئ زما کور له طهرا تسنیه ده ګورې پاک ساتئ دواړه زما کور لره لطائفینا د پاره ته چې لکه د پاره طواف کوونکو والعاکفین او د پاره چې لکه شانو دا د عقوب نه دی عقوب قیام ته وایي په یو ځای باندې کوم چې پکې اوسېږي او ورکع سجود رکوع کوونکو سجده کوونکو رکع جمع د راکع ده او سجد جمع د ساجد ده معنی لمونځ کوونکی شو وإذ قال ابراهیم دا هغه وخت ابراهیم علیه السلام دا خبره وکړه چې الله تعالی ورته وویل چې ابراهیم دا خپله بیبي حضرت هاجره دا ځان سواله او دا وړوکی ابراهیم والا دا وړوکی اسماعیل والا او ځه نو ابراهیم علیه السلام لږې قجورې ځان سره واخیستې او لږې اوبې ځان سره واخیستې او را روان شو په لاره باندې راځي حجره بیبي ورته وایي دا ځای ورته الله یاد کړی ښایسته اوبه یي ښایسته شینکي دا ځای ورته یاد کړی دی